بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورة الأحزاب مدني سورة تي. دي سورة تا سورة الأحزاب وي. احزاب جمع د حزب ده. د خندق په غزا کې کافرانو ډلې ډلې اتفاق سره په مدینه منوره باندې حمله کړې وه. په دې صورت کې د دغه ډلو ډلو احزاب د دې خندق د غزا ذکر کیږي. د دې وجې نه دې صورت ته سورة الاحزاب وایي. د صورت په اعتبار د ترتیب قرآني سره 33 دی. د نزول په لحاظ سره 90 نمبر دی. په دې صورت کې 9 رکوعات 3 آیاتونه دي. د صورت مشتمل دی په 9 رکوعات او په 3 آیاتونو باندې. دې صورت کې د غزا د خندق ذکر دی. دې صورت د مخ کی صورت سره ربط او مناسبت ده چې په مخ کی صورت کې د فتح د مکی ذکر وشو او د دې صورت په دې صورت کې د الله جل شانه د طرفنا د مسلمانانو سره د خندق د غزا د فتح ذکر دی چې په خندق غزا کې الله پاک د مؤمنانو سره څومره امداد کړ. یا د مخ کی صورت په اخره کې صداقت د قران کریم بیان شو چې تر قران کریم په باره کې شک مکوه. او د دې صورت په شروع کې صداقت د قران کریم ذکر کیږي. یا د مخکې صورت په شروع کې صداقت د قران کریم بیان شو او د دې صورت په شروع کې هم صداقت د قران کریم ذکر کیږي. یا د مخکې صورت په اخره کې ذکر د قیامت شو او د دې سورۃ الاحزاب په اخره کې به هم ذکر د قیامت کی. په دې صورت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک خپل ذمہ داری بیانې. د جاهلیت د زمانه د درو رواجونو تردید کوي چې هغه رواجونه ورستوایي او د دین بعد د خندق غزا ذکر کړي. د خندق د غزا نه بعد د مؤمنانو تمناګانو پوره کېدل ذکر کړي. د بنو قریظه سره غزا ذکر کړي. غزا دا بنو قریظه هم دې صورت کې ذکر کی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د خپل بیانو مطالبه او داغه دوی ته اختیار هغه ذکر کی. او بیا زنانو ته د پردی حکم کی. بل حضرت زید ابن حارثه رضی الله او د حضرت زینب رضی الله عنها داغی نکاح او داغی خپل منځ کې اختلاف ذکر کی. بیا د نبی علیہ السلام ختم نبوت ذکر کی. بیا د نبی علیہ السلام د حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح ذکر کی. او بیا د نبی علیہ السلام د پیغمبرانو د بی ادبی ممانعت ذکر کی.
د سورت په اولنې رکوع کې د نبی علیہ السلام ذمہ داری الله پاک ذکر کړي چې د الله نه ویریږي د کافرانو منافقانو مرګتیا مکو د قران تابعداري کوو جاهلیت په زمانه کې اوسو رواجو یو رواج دا چې په کافرانو کې اوسړیو دا غنو ابو معمر جمیل ابن اسد فهری مشهور دا چې دا ډېر عقل من سړی دی او دته په خلکو د ډیرو خيارتیانا ذل قلبین وي چې د زړونو دو دي خلک به د زړونو دو زړونو والا سړی دی الله پاک په اول رکوع کې د دې رسم تردید کو چې موږ په دنیا کې څوک هم داسې نه دی پیدا کړی چې دا غزلونه دو دي هر بندا یو زړوي بیا کله چې د بدر غزا وا دا کافر دومره یری راخستو جهاد د میدان نه د بدر نه تختیدو او دومره په hebat او چې یو چپړې پخپه کې و بل په لاس کې و منډه والی خلق پیشو چې دا خو خيار نه لري کمقل لري چپړه سو په لاس کې نسی بیا یو نسی یا دواړه واچو یا دواړه لاس کې نسی چپړه خو پوشي د لاس خو نه دي دا دومره بي وقوف دي چې یو په لاس کې د بل پخپه کې د خلق پیشو چې د تمنګو خيار وای خدا کمقل لري بدر غزان دې تختید یو رواج د دې دا دیم رواج د جاهلیت په زمانه کې دا چې چا بزان لزوی په نامه باندې اونیو ناغه به د حقيقي زوی په شان شمار کو پر دې زوی بو بیا به نوم ذکر کو چې دا زمان زوی دی او داغه خزه به خپل انګور ګڼل داغه بچي به خپل نوسی ګڼل او هغه به د خپل سکز وی په شان ګڼل الله پاک فرمایي دا ستاسو غلطی ده زوی چې د چا دی نوم د اغا اخلي لکه اوس مثال د چا زوی د پلار به د غزه پلار نوم باغ ذکر کولی شي دا بل چا چې وت زوی ویل دی په پلار نشو مار کیږي او که تاسو ته پلار معلوم نه چې د پلار نوم مرتوال د اساس ورونه دی په دین کې پلار نوم په ځای خپل نوم متماله چې دا زما زوی نه دا زما ورور دی د دې رواج تردید الله پاکو او دریم رواج جاهلیت په زمانه کې دا چې وسړي خپل زنانه سره زهار وکړي خپل محرمات کې به د خپل بیبي تشبيه د یوې محرمات سره ورکړي دا زهار با جاهلیت په زمانه کې حقیقت ګڼل کېدو چې به ته زما د مور په شان بس دا خزه به د مور په شان بیا شمار کول شو د دې تردید شو نور مسله د زهار به ان شاء الله په سورۃ المجادله کې تفصیلا نازل او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت او داغه د بیبیانو خصوصیت ذکر کړي پیغمبر علیہ السلام مؤمنانو ته د تمام دنیا نزیات نږدې دي تر دې چې د خپل ځانون نه هم او د پیغمبر علیہ السلام بیبیانی د دې مسلمانانو مین دي د موریانی دي د پیغمبر بیبي د مسلمانانو د مور په شان ده چې څنګه د خپل مور سره نکاح نه کیږي دا شان د پیغمبر د بیبي سره هم نکاح نه کیږي ځکه دا د مور په شان ده او بیا الله پاک په عالم ارواح کې د پیغمبرانو نه وعده اخیستل ذکر کوي چې موږ د پیغمبرانو خصوصي وعده واخیستل
نو فرمائی یا ایها النبی اتق اللہ اے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پاک نہ یریگا ولا تطع الكافرین والمنافقین او تابداری مکو دا کافران و منافقان ان اللہ کان علیما حکیم بشک اللہ پاک دے چاہتا علم و حکمت والا ذات واتبع ما یوحی الیک من ربک تابداری کو دا غصہ چتا تو کوئی اشتہار درب دے طرفنا ان اللہ کان بما تعملون خبیر بشک اللہ پاک دے ساتھ معلومات خبردار و توکل اللہ توکل کو اللہ باندې کفا بالله وکیل کافی اللہ پاک ساکار ساز ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندی ګرځول الله پاک دې سړي د پارت بزرونه د پګېډه کې و ما جعل ازواجكم لا تظاهرون من امهاتكم او ندی ګرځول الله پاک ساساغه بیان چې تاسو داغي ساسه حال کې من هم داغي امهاتكم چې تاسو مين د سره چې داس تاسو مين دي شي او ما جعل دعياءكم ابناءكم ندی ګرځول الله پاک تاسو بچي تاسو تاسو متبناګان تاسو زامن نو چې په خلی دی ورته زوی نو دا زوی کیږي نه د خلی زوی تا په اسلام کې زوی نه وای چا پر دی بچی ته وی چې دا زما زوی دی دا الله په کتاب کې دا زوی نه ګرځي دا الله په کتاب کې دا پردې دی څنګه چې د پردو بالغونه پرده کې دا شان به د خلی د دې زوی نم پرده کې نو سبا دا مسله ډیره زیاته پردی بچی خلق په ځامن شي دا مزوي دا لکه د الله بنده قران وګوره دا څه قران کې الله پاک فرمایي چې پردی زوی تزوی دا سمو چې د خپل زوی په شان غني چې بس دا مزوي دي نه زوی د خپل چې کوم یا غستا دي پردی زوی خدای چا چې خدای هغه دي کړ بیا ته پردم نه عام پکې بچاوي چاته چوزیو یا پارکور کې نه ګرځي را ګرځي ولی زوی رور دي تر دي ماما دي پلار دي په خلی باندې په فرضي زوی پلار رور باندې دا زوی پلار رور کیږي نه وما جعل دعياءكم ابناءكم او ندی ګرځو الله پاک تاسو متبناګان تاسو زامن ذالکم قولکم بیا پاک دا وینا د خالص تاسو په خپل خلو باندې والله یقول لقو يد سبيل الله پاک رښتیا فرمایو الله پاک رحمای کی دنه غلاره ادعوهم لآبائهم تاسو ربلی دا خلق په خپل پلارانو نومونو باندې وقصد عند الله دا پنځ الله پاک دې انصاف خبره ده فإن لم تعلموا ابام کو چې تاسو نه پیژنئ ابام د دې پلاران په اخوانو کو په دین او مالکم داستاسو روریان دي په دین کې استاد دوستان دي ولی علیکم جناح فی ما اخطأتم به نشته ساز پر ګناه پاسه کې چې تاسو خطا شي باغی باندې ولکن ما تعمد قلوبکم لیکن ګناه پاسه سره چې قص کړي تاسو زړه باغی باندې اول در تپتنو نزوی مرتوی پردمونه کول او چې کله تپتاو لګی دا اوس دغه سیستم ختم شو وکان الله غفور الرحیم او د الله پاک بخون کې مهربان النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر علیہ السلام نزدې دي مؤمنانو ته د دې د زړونو د دوی د نفسونو وازواج امهاتهم او د پیغمبر علیہ السلام بیبیان د دې مسلمانانو لپاره مېندې څنګه چې مسلمان د مور قدر کې د پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو بم کوي څنګه چې د مور نوم په ادب اخلي دا شان د پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو نوم په ادب باندې اخلي څنګه چې د خپل مور سره نکاح نه کیږي دا شان د پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو سره نکاح نه کیږي اولو الارحام بعض مولا بعض فی کتاب الله خوندان د رشتہ دار بعضی د اولاد بعضی باندې الله په کتاب کې مؤمنین او المهاجرین د مؤمنانو د مهاجرین الا ان تفعلوا لاولیاءکم معروفا مگر دا چې تاسو کوي خپل دوستانو سره نیکی کان ذالک فی الكتاب مستورا دا په کتاب لوح محفوظ کې لیکل شوی او اذا خدنا من النبي ميثاقهم یاد کا وخت موږ واغستله د پیغمبرانو وعده او منک او من دستانو ماشته د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی ابن مریم علیه السلام واخذنا منهم ميثاقا غليظا ومن واغسر دينك لك وعدا ليسأل الصادقين عن صدقهم د پاره دې تپوس وکوي الله پاک درشتونو نه درشتو مبارکي
وأعد للكافرين عذابا أليم وتيار في الله پاک کافران دا پار دردناک عذاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله سلورم کال ہجرت تی کافرانو دا قریش و سردار ابو سفیان چی دی وقت کی ایمان نور اوڑی دی ټول کافران را جمع کړل چې په مدینه منوره باندې په یو ځای باندې په یو پیرا حمله وکړو او دا مسلمانان ختم کړو په دغه منصوبه باندې ټول قبایل د مدینه منورې په خلاف راجمع شو پدې کې د يهودانو مشران هم دي سره شو د بنو نذیر قبيله بنو غطفان قبيله بنو قریظه قبیله اول انکار کولو لیکن هغه هم بیا د دې خندق په دې جنگ کې د مشرکانو سره ملګری شو مدینه منورې خلاف تقریبا 15,000 کافران را جمع کړل چې په مدینه منوره باندې په یو ځای باندې حمله وکړي مدینه منوره کې دغه وخت کې ټول مسلمانان 15,000 نو څومره چې کافران جنگ د پاره راغلي دلته نبی علیہ السلام ته خبر ملو شو چې مشرکان په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي خو تعداد یې ډېر زیات دی نبی علیہ السلام صحابه را اوغستل مشوره وشو په مشوره کې حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ هم موجود دی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تدا مشورہ ورکړو چې زمونږه د فارس د علاقې د جنگونو ترتیب داو چې د کوم قوم سره به موږ مقابله نشو کول ناغینا وړاندې به موږ خندق وکنستي نو بیا باغی حمله نشو کولی زما مشوره دا چې خندق وکنو نبی علیہ السلام د دې دا مشوره خوښه کړه د مدینه منورې نه چاپیرا 3 میلا خندق پشپګ ورځ کې وکنستی شو صحابه کرام تخپل خپل اندازا ورکړی شو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیسہ کی اوکان راغی نبی علیہ السلام تے درخواست کچھ دا کان مات کی نبی علیہ السلام گروز چت کو پلک یو پیرے راواچو یو لمبرا لکان نسیسا ماتشو نبی علیہ السلام فرمائل اللہ اکبر اللہ پاک ماتا پدے کی د فارس محلات اخودل دویم گزار راواچو کانے لگ نورم ماتچو بیو فرمائے لمبلا وی فرمائل چا اللہ پاک ماتا پدے وقت کی درون محلات اخودل دریم کانے چا راواچو نبی علیہ السلام او فرمائل چا ماتا اللہ پاک دا یمن محلات صنعا دا یمن اخودلا او دغه علاقې بزر الله پاک ستاسو مسلمانانو په لاس باندې فتح کی تاسو ته خوشخبری وي منافقانو ټوکې شروع کی بیا پدې کې د کافرانو د طرفنا
لوی جماعت د مدینه منورې په حمله باندې راورسید. دی کافرانو مدینه منوره باندې محاصره وکړه، تقریبا 1 میاشت محاصره وه. خو منځ کې خندق او خندق نه دننه مسلمانانو او بهر طرف ته چې ونه هغه مشرکانو په دې ځای کې د تورې د نیزې جنګ ونه شو، البته د غشو جنګ پکې وشو. بعضې مقابله به د غشو کېده، خو نور داسې نږدې جنګونه ونه شو. دی محاصرې نه بعد مسلمانانو ته الله پاک امداد راغی. د شپې دومره تیزه هوا راغله چې د مشرکانو خیمې یې وویستې او د ځمکې نه شګ یو کاڼي هوا سره اوچتېدل چې کافران پرې لګېدل. د کافرانو د پخلي چې کوم سامان هغه ټول په هوا سره ګډوډ شو او سورلې اسونه وغیرہ دې وتښتېدل، ویریدل. هر طرف نه کافرانو په لشکر کې غوبل جوړ شو او आवाज شو زر زر پاسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یادو نعوذ بالله چې د پدی هوا باندې او پتاسو باندې جادو کړي تختې زئی پش پش پکی کافران او تختیدل. چې سحر شو کافران نو الله پاک ذلیل د مدینه منورې نه رخصت کړو. دا کافران په دې طریقې سره د مدینه منورې نه او تختیدل. غزا د خندق وشوله. په دې غزا کې مسلمانانو باندې ډېر زیات سختي و. یا مسلمانانو په دا دعا ویله کله چې ډېره سختي شو، نبی علیہ السلام دې ته دعا ویله، دا وایي اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نبی علیہ السلام دې ته دا وظیفه خدا وایي. کله چې دا غزا وشوله د منافقانو حال نبی علیہ السلام ته الله پاک کارک. نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دا منافقان ستاسو خلاف ډېر بی ادبی کوي او کله چې مسلمانانو باندې سختی رااله د منافقانو د مسلمانان دي ستاسو ځپانه د خلاصي ځای نشته. دا منافقان دي چې د وعده خلاف ورزي کوي او بل الله پاک کمال قدرت ذکر کوي. د منافقانو بخل او شنتوب ذکر کوي او بیا د منافقانو د جنگ او د جهاد په میدان کې بزدلی او تختیدل ذکر کیږي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا ای مؤمنانو تاسو یاد کړئ نعمت الله علیکم، د الله هغه نعمت چې په تاسو کړی دی. جهادکم جنودن کله چې راغلل تاسو ته لشکرې فارسلنا علیهم ریحا پس موږ راولېږل په دې هوا وجنودن داسې لشکرې لم تروا چې تاسو نه لیدله. وکان الله بما تعملون بصیر، او الله پاک تاسو په عمل باندې خبردار ذات. اذ جاءوکم من فوقکم کلکه چې تاسو ته د پاس طرف نه من اسفل منکم د لاندې طرف نه. واذ زاغت الابصار، او کله چې کږې شوې سترګې وبلغت القلوب الحناجر، او رسیدل زړونه باندې تا وتظنون بالله الظنون، او تاسو ګمان کوئ په الله پاک باندې ګمانونه. هنالک ابتلي المؤمنون، په دا وخت کې مبتلا کړي شو مؤمنان. وزلزلوا زلزالا شدیدا، دوی خوځول شو په خوځولو سخت سره.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض یاد کاوه چې منافقان او کسان دي غیب پزړونو کې مرض د نفاق ما وعدنا الله ورسول الله غرورا من سره وعده نه کوي الله پیغمبر مگر د دوکي خبره را سره کړی دا قول د معتب ابن قشير کافر وإذ قالت طائفة منهم اور کله چې ویل شو جماعت د منافقانو ته هر کله چې وی یو جماعت د منافقانو یا اهل یثرب اے مدینه والا خلقو لا مقام لكم فرجو تازپارن ټینګې د نشتا فرجو واپس سیخ په دین ته وړي ويستاذن فريق منهم النبي اجازت واړیو دلا د دوی د پیغمبر علیه السلام سره یقولون دی و ان بيوتنا عورا من جهاد تنزو زکه زمونږ کورونه خالدي وما هي بعورت حقیقت کی کورونه دي خالی نه دي ان يريدون الا فرارا دي ارادن لري مگر تخطيدو ولو دخلت عليهم من قطارها او کچر داخل شي پدی باندې د اقطاد خلق دا جماعتونو د کافرانو ثم مسئول فتنه او بیا تاسو کړی شي د دوی نه د شرک لا تودي بخام قادي شرک ته واپس راځي ک کافران پرال دي د خپل ایمان وسره پرې دي و ما تلبثوا بها الا يسير دي بوخت نه کې پدی شرک باندې مگر ډیر کم ولقد كانوا عهد الله من قبل فتغسر دي وعده کړوان دي لا يولون البرتلي بنال خپل شاګانی وکانا عهد الله مسؤول وعده الله پاک دغه تپوس وکول شي قلتو فرمائے لن ينفعكم الفرار هیڅ پیدا ندر کی تاسو ته تختی درین فرارتم من الموت کی چر تاسو ته کوي د مرګ نه ویل خطیا د جنه و اذا نو په دا وخت لا تمتعون الا قليلا پیدا بدن کی تاسو مگر ډیر کما تختیما قلتو فرمائے منزل الذي يعصمكم من الله سبحانه تاسو نجات در کی د الله د عذاب نه نراد بكم سو نه چر الله اراده الله پاک تاسو ته د تکلیف او اراده بكم رحمه یا ارادو کې الله پاک تاسو ته رحمت ولا یجد لم من دون ولي ولا نصير دی ونم بي د خپل ځان د پاره سوا د الله پاک سو دوسو مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم بتاقي سر الله پاک پیجني هغه خلق چې هغه خلق ملکی د جهادونو منكم استاسنا والقائلين او هغه خلق چې هغه وین کې دي لاخوان المؤمنان تهلم الينا من تراسي جهاد تمزي ولا ياتون الباس ودين زي جنت الا قليل مگر ډیر کم اشحتن علیکم د بخیلان دی خپل ځان علیکم پتا سو باندې فاذا جاء الخوف وركل جراشيرا رايتم تبوين دوی ينظرون اليك دی بغوري تا تدور عيونهم تاویږي به دوی سترګې کله یخشا علی من الموت پشان دا که چاغ باندې بیهوشي راغلی د مرګ د وجې فاذا ذاب الخوف هر کله چې لاړ شي یره د منافق ناسلخوکم بألسنة حداد دی برازي تاسرا دی بخبرې کوي تاسرا پتیلې جب سرا اشحتن علی الخير او دی شومان دی په مال باندې اولئک لم یؤمنوا دا کسان چې دی ایمان نه دروړي فامت الله عمل الله پاک برباد کړي د دوی عملونه وکانه ذلک علی الله یسیر تکار په الله باندې آسان یحسبون الاحزاب لم يذهبوا دی ګمان کوي الاحزاب دډلو لم يذهبوا چلا نه دي تلی ویا تل عذاب کچر راشي دلې د کافرانو مشرکانو یودو دی خو خویل او انهم بعدون فی العرب کاچ دی اوسې دی په باندو کې اسرون انم بایکم دی په تاسو کې ستاسو خبر مبارکي ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا کچر وی تاسو را پرې جنگ کې دی به جنگ نو کړ مگر ډېر کم کسانو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فمکر کو کی د خندق غزا بیان شو اس پدیرو کو کی هم د خندق غزا ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خندق په غزا کې ډېر زیات کلک او ثابت قدم ولاړو الله پاک فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقه تاسو د پار اسوه حسنه د خیسته نمونه ده په جهاد کې او په عام ژوندۍ کې دی باندې تاسو مطمئن اوسئ د پیغمبر علیہ السلام طریقه اختیار کړئ بیا چې کله د خندق غزا د پاره کافرانو
د مؤمنانو ایمان زیات شو مؤمنانو خدا غوادر چې الله موږ سره کړی چې تاسو باندې وزو امتحان ناولم کافران به حمله کوي خو تاسو به غالب کیږي دا غواده د ایمان نورم سیوا شو پدې کې بعضی مؤمنان تاسو چې هغه جام د شهادت پدې غزا کې نوش کو او بعضی لا په انتظار دي خودي خپل خبري بدل نه دا حضرت انس رضی الله عنه ترو انس ابن نضر دی د بدر په غزا کې اتفاقا نو شریک شوی نو دغه بیا ډیر زیات افسوس کو چې دا زما غټ د خفګان روز وا چې زه په بدر کې شریک نشم خدا سه مقبه بیا کله راځي بیا چې کله د احد غزا راغله او مومنانو ته د احد په غزا کې شکست ملو شو پدې کې دوی زه د مسلمانانو د طرف نه په یوازې باندې جنگ کېږم د مسلمانانو د طرف نه زه عذر کوم معذرت کوم او د کافرانو مرګتیانه زه برأت کوم په لار کې د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه سره د احد په دې غزا کې ملو شو هغه توي زما دې په الله قسمي چې د دې شاته د احد د دې غر نازه د جنت خوشبو محسوسو دی په دې کافرانو په سب کې ورننه وته او دومره په بهادرۍ باندې او جنگید تر دې چې شهید شو حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما دا ترکته نو دی په د لاش ملونو چې پیجندې نشو اخر او پیجندل شو د سنه کافرانو د وجود ټول ټوټي ټوټي کړو دلې مسله کړو الله سنه خپي وګونه پوزي ارسنته ټول کټ کړو اخر د خور راغستل شو خوري د خپو د ګوتو د بندونو نه او پیجند چې دا زمارو دی دونه وجود د غریب ټوټي ټوټیو چې د پیجنګلون ظالمانو کافرانو وستو اپ وجود باندې اتیو زخمون نډیرو الله پاک فرمایي چې بعض صحابه داسې چې هغه خپل مقصود تزان او رسول کدا صحابي بعض صحابه کرام منښت کړو چې ما ته الله د پلانې کار کوي زه د الله د رضا لپاره jihad کوم یا پای کې بعضی خپل منښت پوره کړی شهیدان شو لکه حضرت انس بن نضر رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه مصعب رضی الله عنه بعض انتظار کې لکه دین علاوه نور صحابه بیا الله پاک فرمایي دي مؤمنانو ته رښتینو خلکو ته زه د خپل رښتیا وینا کوم دغه بدلی ورکوم او دي منافقان ته عذاب ورکوم بیا چې کله د خندق غزا وشو د خندق په غزا کې د بنو قریظه مشرکانو د بنو قریظه يهوديانو د مکی د مشرکانو سره مرګتیا کړو چې کله نبی عليه الصلاه والسلام د خندق د غزا نه فارغ شو دا قریظه د مدینه منورې نه مشرقي جانب ته 100 میله فاصله کې یو علاقه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبريل علیہ السلام را چې تاسو خپل زری وګرځولې خو غره فرشتو خپل زری نه دي غرزولې خندق غزا چې نبی علیہ السلام وکړه نبی علیہ السلام جبريل علیہ السلام نه چې فرشتو خپل اسلحه او زری نه دي لري کړی دا الله پاک حکم دادی چې د اصلحې لري کول نه وړاندې په بنو قریظه باندې حمله وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته اعلان وکړ
چې منځ به نه کوو د ماسپخین منځ به رسو بنو قریظه ته هلته به منځ کوو نبی علیہ السلام سره د صحابه کرام روان شو بنو قریظه ته ورسېدل هغې باندې محاصره وکړه بنو قریظه خو اول خیال دا چې موږ به دا قلاګانې بچ کړي خو چې کله پې سختي ډېره زیاته شو اسباب ختم شو هغې نه بعد دوی موږ خپله فیصلې دپاره حضرت سعد رضی الله عنه باندې فیصله کړه نبي علیه السلام ورته وایي چې ستاسو د هغه فیصله خوښه ده بس ټیک ده سعد بن معاذ رضی الله عنه د دې سره پخوانی تعلقات سعد بن معاذ رضی الله عنه بالکل ټیک ته بس تاسو فیصله وکړه نبی علیہ السلام سید سعد رضی الله عنه فیصله سید سعد بن معاذ رضی الله عنه خطبه فیصله خو بیا دادا چې دا نابالغه او بوډاګان او زنانه د دې ټول نه وینځي غلامان جوړ کړي او چې کم پکې دا ځوانان دي د دې ټول نه سرونه کټ کړي زما فیصله د بنو قریظه په باره کې دا ده د بنو قریظه والا خیال دا چې دی موږ سره نرمي وکړي خو سعد بن معاذ خو د نبي علیه السلام عاشق صحابي رضی الله عنه ومغه شاق شو بنو قریظه ماشومان زنانا بوډېګان او بوډاګان د دین وینځي غلامان جوړ کړل او تقریبا 900 ځوانان د بنو قریظه دی قتل کړل سرونه تیرا کړل بیا نبی علیہ السلام حضرت سعد ته فرمایل چې تا فیصله د الله پاک د کتابونو مطابق کړی او بیا خصوصا د تورات مطابق په تورات کې دا مسله تاسو نو بنو قریظه والا خو يهوديانو د تورات متبعين دا غي د کتاب مطابق تا فیصله کړی چې ماشومان او خزي وینځه غلامان کې جیدات مسلمانانو لور کې او ځوانان ولا قتل دا فیصله تا کړی دا خدا بالکل ټیک دی کړی دا د الله د کتاب تورات مطابق او د يهودانو سره مناسب فیصله دا غینه بعد مؤمنات الله پاک د مستقبل خوش خبري اوري چې تاسو ته دینه بعد نور زمکم درکو تاسو به داغي وارثان جوړو کوم زمکی د خیبر د فارس د روم او د مکی دا ټول خپل په علماء ذکر کړی دي لیکن علماء فرمای راجح قوالدار چې د مراد د خیبر زمکه د ځکه چې خیبر د قریظه نه بعد زر فتح شو نو په دې رکوع کې غزا د خندق او بیا د بنو قریظه غزا ذکر کی په دې بنو قریظه باندې محاصره شو شل وزي یا 50 ورځې دی په محاصره کې هغه نه بعد دی بیا قتل کړی شو نو فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فتاقي سر د استاد پارا رسول الله پاک کی خیسه طریقه لمن دا چا د پارا یا کان يرجو الله واليوم الاخر چې امید ساتي د الله پاک نو ورځ د اخرت نه ایمان ساتي په الله په ورځ د اخرت ذکر الله كثير دی یاد الله پاک دې ولما را المؤمنون الاحزاب وكچول المؤمنان دلی لشکر د کافرانو قالوا دی مؤمنانو هذا ما وعد الله ورسوله دا وعده چې الله پاک من سره کړ رسول الله پاک چې امتحان وکړ امداد وکړ وصدق الله ورسول الله پاک نشتیا ویلي د پیغمبر نشتیا ویلي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نکو د دې کافرانو د جماعت مگر د مؤمنانو ایمان او سلامتیا الله پاک حکم تا ځان سپارل من المؤمنین رجال صدقوا بعض د مؤمنان ناغسری چې غیر استیا کړه ماغه عهد الله چې وعده کړی الله پاک سره لري پاغه باندې
فمنهم من قضا نحبه پس بعضی هغه دي چې هغه پوره کړه خپل وعده چې هغه شهادتونه دي ومنهم من ينتظر بعضی لا په انتظار د شهادت کې پراته دي اما بدلوا تبديل دي بدل نکو فوادي بدلول سره وادي خپل برقرار ساتي ليجزي الله الصادقين بصدقهم د پاره الله پاک بدل ورکی دي مؤمنان رښتینو خلکو تعالی دې رښتیا او يعذب المنافقين ان شاء او عذاب ورک الله پاک منافقان د کچره غواړي او يتوب عليهم يا الله پاک رحمت نازل کی ان الله كان غفورا رحيما بیشک الله پاک بخون کی مهربان دي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا او الله پاک واپس جا کسان چې کافرانو سره خپل غصې دي اس پیدا حاصل نکړه وكفى الله المؤمنين القتال او الله پاک کافی د مؤمنان د پر القتال په جنگ کې چې په دې باندې سخت اواغان او فرشتي راول دي او يرول وكان الله قويا عزيزا الله پاک قوي او غالب وانزل الذين ظاهروا من الكتاب او را کسلا کسان ظاهروا من الكتاب امداد کړو د کافرانو سره د کتابونه شدا بنو قریظه والو من سیاسین د خپل قضا خلاګانونه وقذف في قلوبهم الرعب او الله پاک واچو د دې يهوديان په زړونو کې یرا فريقا تقتلون يودل تاسو مردار کړه ناس و ځوانان وتاسرون فريقا او تاسو قید کړ د دینا یو جماعت واورثکم نو باز تاسو وینځي غلامان کړل او باز تاسو قتل کړل واورثکم ارضهم وديارهم او الله پاک وارثان کی د دې دزمکو تاسو د کورونو تاسو واموالهم او د مالونو د دوی وارضا لم تطئوها او د داسې زمکې چې تاسو نوې پیمال کړي وکانه الله على كل شيء قدير او دی الله پاک په هر څه باندې قادر یا ای نبی قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا کله چې فتوحات ډیر زیات وشو مسلمانانو باندې راحت راغی د نبی علیہ السلام بیبیان هم پر راحت باندې تمنا پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مطالبه کړه چې من باندې لږ سہولت راشي د دنیا د زیب و زینت اسباب منتفقار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان ټول خپل منځ کې مشوره وکړه او په دې مشوره کې حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی الله عنها خپل نمائنده مقرر کړ ټول بیبیان ناستری ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل د ټول بیبیان مشوره وړاندې ځکه دا بیبي چې وتا ډېر اوخیاره ډېر پاک دامنه او ډېر عقلمند او د خبرو په طریقه باندې فیزنه نه و دا مطالبه د دې بیبیانو سره جایز مطالبه نه و جایز مطالبه و لیکن د نبی علیہ السلام د بیبیانو د شان مناسب نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیان نه خفه شو مسجد نبی سره خوا کې او کوټه او بالا خانه پای کې نبی علیہ السلام اوسېدو یوې میاشت پورې کور ترانه غي خبره مشهور شو چې نبی علیہ السلام ټول بیبیان له طلاق ورکړ په دې سره د بیبیانو پریشانی ډیره زیاته شو ټول زیات خفګان په صحابه کې ابوبکر صدیق سے او عمر فاروق رضی الله عنه ته ذکر ابوبکر صدیق سے لور عائشہ او د عمر فاروق سے لور حضرت حفصہ رضی الله عنهم د نبی علیہ السلام بیان دی
د دوی لوریانې په هغه طلاقو کې بیا راتلې چام په دې کې خبره نشو کولی چې معلومات یې کړو چې نبی علیه السلام بیبیان له طلاق ورکړی دی که نه دی ورکړی دې کې عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام اجازت مستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ته چې دن نشو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نه تاسو تاسو بیبیان له طلاق ورکړی دي نبی علیہ السلام او فرمایل نه دین بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ آواز اللہ اکبر ډیر د خوشاله نه بیبیان له طلاق نه ورکړ ډیر خوشاله شو بیا نبی علیہ السلام ته کستاسو اجازه زبل کینا وی بالکل کینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناس دی نبی علیہ السلام سره د مذاق خبره شروع کی د خوشطبع نبی علیہ السلام ته وی موږ چې په مکه مکرمه کې نو موږ په ښځو باندې زور ورو او ښځې به زموږ وړاندې خبرې نشوې کولی اوس چې مدینې منورې ته رالو دي د یهودیان د ښځو حال کتلی د هغوی اوس په موږ باندې زورورې دي و یو ورځ رانه خپلې ښځې د زیاتې خرچې مطالبه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل نو ما له ډېره زیاته وسایلو په دا سټ مې وواله چې دا خبره عمر فاروق صاحب وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخاندل مسکی شو لږ ساعت خبرې وشوې لاندې ټول مسلمانان صحابه کرام په جماعت کې پریشان ناست دي چې نبی علیہ السلام آیا بیبیان له طلاق ورکړی دی کنه دی ټول حیران او پریشان دي نبی علیہ السلام چې لږ طبیعت برابر شو عمر فاروق صاحب لاندې صحابه تراغی ته تسلی ورکړه پریشان کیږي نبی علیہ السلام بیبیان له طلاق نه دی ورکړی نبی علیہ السلام یو کم دیر شوزی دی بالا خانه کیو دین بعد نبی علیہ السلام راغی اول حضرت نبی علیہ السلام یو کم دیر شوزی و پدی وقت کی دا آیاتون نازل شو یا ایوہ النبی قل لأزواجک ان کنتن ترید الحیات الدنیا وزینتا فتعالق نمتعکم بیبیانو کے سغواری رش اسباب پر در کن رخصت بمکم زبا نور بیبیانی پنی کھاوانا اختیار مو کما اخلی دنیا مغواړي او که دنیا غواړي بیا موزه خوشي کوم فارغ مو کوم زئی د آیاتون نازل شو نبی علیہ السلام د ټول اول حضرت عائشہ رضی الله عنها تعالی دا د نبی علیہ السلام ډیره قابل عالم بیبي و او د نبی علیہ السلام سره ډیره مینه و دا آیاتونه غیته اولستل خوته چې اول سوچ وکړه خپل مور پلار سره مشوره وکړه دا غینه بعد به جواب راکړي څنګه چې آیاتونه بیبي اوریدل وی خاص تاسو په باره کې به د مور پلار سره مشوره کوم زه الله او د الله رسول اخلم دنیا نه اخلم نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشاله شو دا غینه بعد نور بیبیان لورغه ټول بیبیان دا خبره کوله چې موږ الله او د الله رسول اخر دنیا نه اخلو زمون دنیا نه د پکار زمون خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکار دی نبی علیہ السلام دی بیبیانو نبی علیہ السلام منتخب کو چې موږ دنیا نه اخلو پیغمبر علیہ السلام اخلو داغین بعد دی بیبیانو تا احکامات مطابق
که چېرې تاسو نافرمانیو کې ستاسو سزا به په نسبت د نورو ډبل وي ستاسو ثواب به هم ډبل وي خو ګناه به هم ډبل وي وجه دار چې ستاسو مرتبه په نسبت د نورو انسانانو مسلمانانو اوچته ده نو ګناه به هم ډېره کېږي او ثواب به هم ډېر کېږي بیا د هغې نه بعد بیبیانو ته د پردې متعلق حکم وشو چې مسلمانانو زنانو تاسو پرده کوئ تاسو د جاهلیت د زمانې په شان بهر ښکاره مه ګرځئ او که څوک څه مطالبه کې آواز کې نو تاسو نرمي په آواز کې مه کوئ چا تپوس کولو په کور کې څوک نین آواز نرم مه کوئ سخت آواز ورکوئ لکه سړی تپوس کې استاد یې کور کې شته نه دا موی نشته نه کور کې څوک نشته ځه کلک جواب ورکوئ ځکه سره نرمې خبرې کې یو څوک راغلی په دروازه کې وي او هغه مسلمان نه منافق وي نو زړه کې به غلط خیالات پیدا شي نو نرم جواب به پردي سړي ته نه ورکوي او په کورونو کې کینئ د جاهلیت د زمانې په شان بهر مه ګرځئ او اوس خلک څه کوي سړی مزدورۍ له روان شي او ښځې ارباب روډ ته روانې شي ښځې وي موږ ځان له ښه سودا کوو ته راله دیسي راوړي ځان له چې د لسو څیز په شل لوړي دوکانداران ډېر هوښیاران دي دا ښځې وي دوکاندار مو دوکه کړو سړی چې په سړو سودا خرڅي ریټ یې یو سړی چې په ښځو خرڅي ریټ یې بیا دي دوکاندارانو وایي ښځې موږ سره چنجنتوب ډېر کوي نو وایي موږ وله ریټ زیات ورکړو د لسو څیز ورته په دېرش یاد کړو نو چې اخر ډېرې تنګ کو نو یو 100 روپۍ باندې ورکړو او سړو له چې ورکوي نو سړو سره خو ریټونه ډېر نه کوي بس مناسب ګټې او مناسب خبرې ښځې وایي سړی مو دوکه کړو او ورته پته نه چې سړي را باندې لسو څیز په شل خرڅ کړی او تر ورځې سړي روژه نیولې کار روزګار له رزق ګټلو له تللی او ښځې د چیلو برقه به واچي او ګرځي به ارباب روډ کې په یو دوکاندار او په یو بل دوکاندار او په ګاډو والا هر چا سره به خپل لیندین دا د جاهلیت تک دی ها قرآن دې ته د جاهلانو طریقه وایي ښه طریقه دا ده چې مسلمانه زنانه دې په پرده کې په کور کې کښېني هغه که د ضرورت مطابق د کور نه ځي نو په پرده کې به ځي اوس څه کوي نړۍ یو وړه غوندې لوپټه به پیدا کړي چې ویښته پکې ښکاري مرۍ پکې ښکاري جامې به یې داسې اچولي چې ټول وجود پکې ښکاري سنډل به یې داسې اچولي پښپو به ټک ټک کوي خوشبو او سپری به داسې استعمال کړي چې په لاره باندې ځینو خلک ورته ګوري او څه وایي وایي دا زما مقام او مرتبه اوچت شان دي هغه جاهلانو طریقې ته ښه وایي خرم دي ته وایي دا ناپوهه دي دا زناور دي اسلام طریقه د زنانو د پردې ده زنانو ښکلی لباس د ټوپۍ والا برقه ده د زنانو ښه لباس درون لباس دی چې وجود پکې پټ وي اوس که چیلو والا برقې اچولي او ای بي سي پکې ټول ښکاري نو دا خو بیا برقه نه شو برقه خو دا وي چې وجود به ټول پټوي که دې د جالۍ لوپټه په سر باندې ایښودي او په لاره کې روان نو لوپټې پیدا خو دا وي چې دا به ویښته پټي نو دې کې ښکاري دا د لوپټې پرده خو نه شو دا د ماشو باتې ده د ماشو دا مچردانې والا چې کومه پرده وي هغه پرده ده او بیا داسې په نشه کې دا بعضې چرګې روانې ته وایې چې خدایه پاکه د مصر نه شهزادګۍ راغلې ده او چې کله هغه خپل د اوړو والا کلر ته لړ شي داسې چې انسان ته یېرېږي دومره اوړې لګولي خدایه پاکه د اوړم ځکه ګران شو بازار ته چې ښځې ګرځي او په ځان باندې دا اوړه لګوي کله په لاسونو لګوي او کله په مرۍ لګوي او کله په خپو لګوي خو چې هغه خپل اوړه ته چې ته باران مارانې وایي نو بس بیا داسې شي وي لکه مړی
داسې شوي ته د ټول عمر د مرضونو بوجې خو چې کله اصل کلر کې خدا ډېر هوښیارانې چې بعد باران نو اصل کلر تلل کېږي نو بار نزي وي باران دی او چې کله باران نه داسې لکه نن په شان موسم ښایسته نوري اوس بابرو ټول د دې چرګو نه ډکي دا پروام نه کوي چې دا بازار دی دلته سړی دی دلته لاره ده ګاډي دي ګاډي و مخوک کی څه تکلیف پرویم نه چرګي به ټنګه ټنګه کېږي روان بازی پکې د سړک په منځ روانې ته به د کور په منځ کې کټ کې راستي پرویم نه او بازی پکې لادا سي الله پر دو سړو سره تعلقات جوړول د خپل یو کمال ګڼي وای زه ډېر تکړه پر دې سړی سره به تعلق سونه زر جوړ هغه خپل شیطانی عمل ته تکړه والی و زموږ مسلمانانو حال دی الله په قران کې وایي زنانه او تاسو به پردګي مکوي او زمون کافر اعظم عمران خان سے خزي ټولي پارکونو تروي سرازي په لاهور کې په دې روډونو باندې جناګان وکي بیا هم خلک وي عمران خان صاحب خسړې دي الله دې ورسره دا چې څوک په تخوي وزید ورسره دی اوځي په جهنم کې خشاک دا د مسلمانانو شادوږي خسړې داغه دا شکل د سړو نه دي تاسو ګورئ د شادو شکل داغه مجلس د انتوانو قادیانانو يهوديانو ارامیانو شیطانانو مجلس دی داغه په مجلس کې سي خزه سړی اوځي داغه مجلس دمتو زناګانی شرابونه د دین بیزتی د علماو د دیندار خلکو سپکاوي د مسلمان د حیا بیزتی د مسلمان د وطن بیزتی د مسلمان د خزانه غلا دا دغه مجلس دی عمران خان یوصل دولس سيزونه پټکړي دي چې هغه د منلې دي سونه غټ غلې سم غټ غلې خلک بیا وي ډېر خسړې دي نو دا خسړې به خر ته خلک وي نو خسړې خو چې خسړې تو چا کېږي کېشتنه نو څنګه خسړې شو خو به هر حال زنانه با بے پردگی نه کوي کمی زنانه چې د چيلو ورقه کې بهر ګرځي پلو پټو کې بهر ګرځي د ماشو د مچردانې نزان لپټې جوړي کې پدې کې ګرځي په جرابا سټایل پرتوب کې ګرځي ته جرابي پسې په پینټ والا پرتوب کې ګرځي او داسې کمیس چې هغه کې لستونی نه کوي یا داسې لستونی کوي چې هغه لوی ګوډي وي هغه ډایرک اوږي تخیږي یا دون کمیس کې چې داغه لمنه وړي وړي وي یا دومره تنگ وي چې ټول وجود پکې ښکاری یا دومره نری وي چې ارسه پکې وجود پکې ټول ښکاری نو دا ټول د جاهلیت طریقه ده د دې انجام جهنم دی نبی علیہ السلام فرمایي کمی زنانا چې بے پردگی کوي الله پاک بدار زنانا د جهنم ته د جنت نه دمر لري کی چې دی به د جنت خوشبو قدر نه محسوسي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها حدیث مشکات دی کما زنانا بے پردگی کوي داب الله جنت ته نه داخلي او نه به د جنت خوشبو محسوسي سمره لوی تکلیف دی چې مسلمان او روزه دي نیولې د بربند په لارو کې ګرځي نو جهنم به دې زی پر روزه خو نه بچ کیږي صرف چې مسلمان او غټ موبایل د سره لاس کې خلکو له پیغمبري ورکیو د خلکو له نمبر اخلي او حرام او ناروا تعلقات خلکو سره په لارو مارکیټونو بازارونو سکولونو کالجونو هسپتالونو کې جوړې نو بیا به انجام جهنمی نو الله دې موږ مسلمانانو زنانو کې حیا پیدا کړي او الله دې زموږ مسلمانانو زنانو د موبایل د دې غنو ساتي څوک پکې ټک ټاک کې جوړیو څوک پکې بل بلاګان جوړیو دا مصیبتونه باندې مسلمانانو زنانو خپل عزت نه پیژندل الله پاک فرمایي چې دا زنانه دې پردو کې دې مونږ کوي زکات ته ور کوي
د الله او د پیغمبر دی منی الله غواړي چې دا ګندګي دا پلیتی تاسو مسلمانانو نه لري صحابه او بیبيانو تاسو نه دا خرابې او کمزورې لري او تاسو په خپل کورونه کې کینی د الله کتاب او قران یادوي زنانو د پاره دین زده کول دي زنانو د پاره بے پردګي نشته چې زنانه دي ګرځي بیا چې کله واده رواني نو بیا خو چې څومره اورو په کور کې مونږه غټول پزان لګي او چې کله چې تدانیا نکی سو خوشحالي راشي نو دا غي د پاره لسره د مخ کې لړ شي لسره د پس راځي دا پروام نه کوي چې په دې کور تلل شي ردو نارینه سره لیدل قتل کی خبره ته کی پروام نه الله دې رحم وکړي نو فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک پیغمبر علیہ السلام تو فرمای خپل بیبیانو ته کنتن تريدن الحیات الدنیا کې چرتا زغواړي ژوند د دنیا مزید د دنیا وزینت او خایز د دنیا فتعالین تاسو ما تراشی متیو کن زب سامان درکم تاسو تو سر کن سراحا جمیل زب تاسو آزادکم پازاد ولقیس دو سراح وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كَجِرْتَا سِرَادَ الْرِغْوَالِ الْأَخْلِ اللَّهُ پیغمبر والدار لاغدو کور دا آخرت خکوئی فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا پس بیشک اللہ پاک تیار کړی د نیکانو د پاره بیان استاد د پاره اجر عظیم علی ثوابنا دی پیغمبر علیہ السلام واغشت یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ اے د پیغمبر علیہ السلام بیانو چاچو راتگو کو پتاس کی بفاحشتن بدخویتا بد اخلاقیتا فاحشین مراد دلتا بول ارز زنا مراد نی دلتا بد اخلاقی دا مبینت اخکارا یا بد خبری یا بد اخلاق یا دنیا خیستل پیغمبر پر خودل یضاعف لها العذاب ضعفین د دوچن ملوشي عذاب ضعفین په دوچن ملاوي دو باندې وکانه ذالک علی الله یسیر او د ذکر په الله پاک باندې آسان او مې یقنت منکن لله ورسوله هر څوک چې تابعداري کې استاسو د الله او د پیغمبر او تعامل صالحا او د عمل کې د نیکه نو تی اجر مرتين من ورکو دیتا بدلی د دې د چندي واتدنا لها رزقا کریم من تیار کړی دی د دې د پاره رزق د عزت یا نساء النبی لستن كعد من النساء اے د پیغمبر علیہ السلام بیبیان تاسو نه پشان د یوی زنانو د نورو ان تقیتن کچر تاسو تقوا اختیاروي فلا تخضعن بالقول تاسو نرمی مکوي په وینا کې فیطمع الذي في قلبه مرض ورنتم پیدا شي دا کچ دا پزل کی بیماری دا دروازه کې چا आवाज کو تاسو سرندر می خبره کې دا پزل کې بدلتاو پیدا شي که دروازه کې چا आवाज کو سخت आवाज ورکړي اول خو ماشومان بیا غید ورکړي ماشومان نه نو زنانه به आवाज سخت ورکړي وقلنا قولا معروفا تاسو وای مینا قستا وقرن فی بیوتکن تاسو کینه پخپل کورونه کې کینه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى تاسو مخکار کیږي پخکار کیدو د جاهلیت پخوانی پشان واقمنا الصلاه او تاسو قائم کې منځواتی زکات او ورکی زکات واطعنا الله ورسوله تاسو تابعداري کوي د الله د پیغمبر علیه السلام انما يريد الله بشك الله غواړي یوزبانکم الرجسا چې لري کې تاسو نه خرابي حال البيت اے د پیغمبر علیه السلام بیبيانو او طاهرکم تطهیر تاسو پاکي کې پاکول باندې وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمه او تاسو یاد هغه څه چې لوستل شي په تاسو باندې تاسو په کورونه کې من آیات الله د الله د کتاب د قران کور کې کینه سبق یاد کی قران یاد کی والحکمت او سنت د پیغمبر علیہ السلام یاد کی دین زده کی او مسلمانان زنانه سکی ای بی سی زده کی
مسلمانانو زنانو سکی نوکرې کوي چې نوکرې کوي نو پیغمبر اسلام حکم او د الله حکم او د دین نه نوکری جائز ده خو په شرط د پردې کې شرط د پردې پکې نه جائز ده ان الله کان لطیفا خبیرا بیشک الله پاک دی لطیفا باریک بن خبیرا او خبردار ذات واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین